د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو دا مخال زه د چارسري په فاروق اعظم چوک کې موجود یم. دلته د نکاسۍ ډېر بدتر صورتحال په کورونو کې اوبه ولاړ دي. دا هم باران روان دی. دغه تنکي ماشوم د دغه انتظامي د بې حسۍ د ټیمې د لاپروایۍ د صفایۍ د نه کېدو په وجه باندې دغه دی د مرخ کار شو. نن په دې چوک کې چې کوم دی دغه ماشوم د کلي علاقې خلکو ایستلي دا څنګه چل شوي په هغه تېر باران کې چې ټیمو صاحبو ADC صاحبو AC صاحبو د ده کومه عمله وه دا ټوله راغلې ده. زه ناظم مجمل مې نوم دی د ماجوکیم سیټو دي چې کومه هټه راویستې ده. AC صاحب داسې اکشن وکړو. زه اوس دلته غواړم ستاسو مخکې چې دا ټول پلونه به مات شي، دا اوبه به ستاسو وځي. زمونږ د ماجوکي د سټیشن او د دې تحصیل ټولې اوبه زمونږ په ماجوکي دي. دا ماشوم د مور نه پروت دی په 15 منټه کې د ټیشن اوبو دا ماشوم وژلی دی. د کور مخې ته دا نالۍ ته نه دی پروت دی. دا د باران اوبو زما ماشوم وژلی دی. د سیلاب اوبو نه دی وژلی. زه هغه ADC صاحب ته هغه ټیمو صاحب ته کم چې راغلي ما سره ناستې دا ما سره ویډیو ده باقاعده چې په دې زه فوري کار روانوم او سهار به تاله ګاډۍ راځي دا پلونه به ماتوي. دا د ګیس پایپونه چې کوم یې را بند کړی دی هغه یې نه دي کړی. دا ټیشن اوبه زما بیا دې خوا په کورونو باندې ورماتې شي چې کومې اوبه دي مخه ورته بند شي هغه په کورونو ورشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د چارسدې غیورو پښتنو تر کومه پورې به وژلې کېږي، تر کومه پورې به په ظلمونو باندې، په ډزو باندې، په دماکو باندې مرې، حتی تر دې پورې چې نن زما د چارسدې دا حال دی چې زما ماشوم د باران په اوبو کې مري. MNA چرته دی، MPA چرته دی، وزیر چرته دی. زه تپوس کوم د دغې خلکو نه چې نن یې تاسو نه اوټه غشتې دي او په مزو او په چرچو کې دي، په سرکاري بنګلو کې پراته دي. 540 ګاډي هغې پسې پروټوکول ګرځي. نو ای د چارسدې خلکه تر کومې پورې به تاسو حقوق چې پامال کېږي، تر کومې پورې به تاسو سره ظلم کېږي، تر کومې پورې به تاسو نه چې کوم دی حقونه اخیستلي کېږي. زه تاسو نه تپوس کوم نن ستاسو بچي د باران په اوبو کې مري. زما د چارسدې دا حال دی. نو آخر کله به راپاسې د تاسو نه تپوس کوم ای د چارسدې د اشنغر پښتنو که نن موږ راپانسېږو د خپل حق دپاره نو کله به راپاسو دا حال وګورئ وروره. جی دا دغه ناظمینو د دې علاقې د مشرانو د هغوی د والدینو د کلي د خلکو دغه خبرې دي چې دا پاکې نه پلیته ښه وه. دلته کې دوی د تصویرونو دپاره نالۍ کولو کړې خو د نالۍ د بندېدو راتلونکي کال کې چې کوم دین کار نشته. څنګه چې د شمشتۍ په چال باندې دا دغه روان دی د دغه حکومت کار او دغه شانتیال دا ګند روباسي په سړکونو باندې وغورځوي، نه چېرته د کمیټۍ ګاډۍ ورپسې راځي، باقاعده دا روډونه بند شي، په روډونو باندې اوبه چلېږي. اوس به دا ماشوم غږ شي بس خبره ختمه شوله. پېښوي چا په انتظامي ونه کړله. السلام علیکم. جی زما جب خان نوم دی، د ماجوکي اوسېدونکی په پرسانډو کې زما کور دی. د باران په دقو نه 2 څاڅکو سره شي، 2 څاڅکو سره اول زما کور ډوبي، زما واړه بچي دي. ناظم الله صاحب ابوالعز راغلي دي، غرونه خوانې کتلي دي. دا د اوبه وي د الله ښه ډېر اوښکې دي، د الله او د رسول د لارې نه خبردار دي. زما بچي مري، دا بچي زما بچي دي، دا زما بچي دي، دا نه دي قوم بچي دي. د دې به ته چاله څه ورکړې وزیر اعلی؟ دې مور او دې پلار له به ته څه درد ورکړې؟ ماجوکي باندې روټیشن اوبه دي، د میرزاګانو اوبه دي، د غونډ د چارسدې اوبه دي. زموږ د عراق نه دقو نه نالۍ جوړه شوې ده. تاسو راشئ د ټیمیر یو سړي ما ته ثابته کړي، زه به ورته خپل سر کټ کړم چې موږ په عراق کې لاس والې دی. دې صرف هغه کوم ځای چې خالي دی هغه پاک کړي بس ځي. دا ماجوکي ډوب دی. د ماجوکي نه شکور خان تپوس کوي. شکور خان تا له ټولو نه درکړی دی، ناظم الله له اوټ ورکړی دی. ټول چې صرف چینونه راشي او خپلو یارانو دوستانو سره میلاو شي او ځي بس په پار باندې پور کې راځي. زه ورته وایم او زه ورته ثابتوم چې راشئ تاسو صرف شخصي خلکو نه راځئ. دا غریب سړي یو سړی هم تپوس نه کوي. ما سره د امیر یو د الف خان صاحب لاړ چې زما د کور مخې ته راپاډې باډې اوبه دي. اوس کنې دا غون ماجوکۍ ګوارې چې داسې ني نو زه به پښتون نه یم. پوه شوې؟ د مطلب دپاره راځي چې نه راځي زموږ د عوامو لپاره.